زما پلار سره ډېر بد وکړ، ډېر بد وکړ ظالمانو. ستا پلار سره؟ حاجي تا بد ورسره چا وکړل؟ دا نکاح ده. دا ستاسو؟ د ماما زوی چې دغه ورسره وکړو. موږ نور څوک دي؟ دغه یو پلار مو که نه، موږ دې پلار ته نه، نو نور څوک دي؟ چې ما دې دوی مړ کړو. راغونډ شوي ټول راغونډ شوي وو، خیر په لرګي به یې ګوزا ورکړی و، څوک څپېړه به یې کړو، خو خدای راغلی نه که نه. پلار پسې خپه قدرمنو دی د پلار قبر ته لاړ شي او د پلار په قبر پروت وي چې پاپا بیګام یوازې وده شوی او راشه ما سره وده شه. یقینا دا ډېر سخت وخت دی، دا خو ماشومان دي، دا خو د مخکې نه بیماران دي، رنځور دي. موږ پلي لرو او دی راغ او ډزې شروع کړې. تا او پلار وایي پټي کې ډزې وکړې؟ ستا پلار ستا په مخ کې ویشته؟ څو ډزې پې کړي؟ څلور ډزې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن په یو داسې دردېدلي غم کې ولاړ یم. دا کور به تاسو ګورئ چې د نن نه 4 ورځې مخکې دلته هم غمونه وو خو خوشحالي پکې وه چې پلار یې ژوندی و. 4 ورځې مخکې خورۍ نه راپاڅېدل او ماما یې مړ کو بېګناه. هغه ماما چې د هغه 4 بچي معذوران دي، د دغه 4 بچو د سر سورې بچي خو 6 دي، 4 پکې معذوران دي او هغه هم د الله له طرفه پې مخکې نه غم و ځکه چې بچي معذورانو. خو چا مړ کو؟ هغه خوریانو مړ کو چې دې ماما غټ کړي وو، ژوند ته یې ورسول چې کله په ځوانۍ کې شونه راپاڅېدل او خپل ماما یې مړ کو. ولې یې مړ کو؟ معمولي خبره وه. راځو ورځو به و د دغې کور غم تاسو سره شریکو. ما ته ساره یو ګاونډي رابطه کړې وه، ما ته چې شهید خانه ځان راورسو، 4 بچي معذورو. والله زه هم ډېر سخت خفه شو. چېرې د چا 4 بچي و هم معذوران یو، د هغې د سر سورې بیا هغه څوک یې لرې کي چې کوم ماما راغټ کړي. د ماما مثال خو د پلار وي، په ماما خو ډز کول لویه خبره ده. د ماما مخې ته ودرېدل هم مناسب نه دي چې ماما دې ناست وي او ته راشې د هغه مخامخ ودرېږي. بیا دغه بدبخته چې راپاڅېدلو د دغې 4 معذورانو د سر سورې همیشه دپاره لرې کړو. راځو جي دا غم تاسو سره شریکو. څنګه یې ګلابه؟ سیاد علي ښه خیر دی. زما پلار سره ډېر بد وکړ، ډېر بد وکړ ظالمانو. ستا پلار سره؟ حاجي تا بد ورسره چا وکړل؟ دا نکاح ده. دا ستاسو؟ د ماما زوی چې دغه ورسره وکړو. موږ نور څوک دي؟ دغه یو پلار مو که نه، موږ دې پلار ته نه، نو نور څوک دي؟ الله به خیر کړي مجاړه. ښه قدرمنو، دا 4 معذوران دا د پیاز مرحوم بچي وو او د دوی د سر سورې و. دا به تاسو ته ښکاري. یو دا دی، 3 هغه دي. ته څنګه یې بچي؟ ښه پلار د چا مړ کو؟
ته یې په څه مړ کو تا ته پته شته په کلي کې دی پلو زما پلو باندې د پلو د لاسه ستا پلار لاړو ستا زوی و ببو زما زوی دا ستا نوسو مړ کو زما نوسو مړ کو ستا د نوسو سره یې څه بد کړي ببو هېڅ هم نه کړي زما په کور لوی شوي دا نوسي ستا په کور لوی شوي دا زما په کور لوی شوي او نن یې راسره بد وکړو چې ما دې زوی یې مړ کړو راغونډ شوي ټول راغونډ شوي نو خیر په لرګي به یې ګوزا ورکړی او څوک څپېړه به یې کړو خو مړ کور خو به یې راغلی نه که نه چې دی د شپې ناجوړه چې دی خوار وختې ناجوړی نو دی به څوک بوځي مازوران دي که نه مازوران دي زه به چا پسه ټېلیفون کوم یا ما له خو د ټېلیفون دغه نه راځي چې زه به یې وکړم نو چا پسه په کومه کوڅه کې به ګرځم زه به وایم چې راشئ زموږ په یاد واړه ناجوړه دي هزار زارونه بوځئ تاسو یې کور والی دا څه چل شوی ببو دا بس زما خپل پټیو په لیمور کې کرلو زما برخه و دی ولې پرېښودو نه سوال جوابونه به یو بل له کول چې را دي شي یو دي سي او چې لاړو نو بس ویویشتو پلی پې کرلي پلي مو کرل پراته دي پټي دا څومره پلي وو نو بس پلي مو دوه بوجې پلي مو راوړم پې وکرل نو دو بوجو پلو د بي خوځي نن دا ماشومان یتیمان شو بس بیا یې نه پرېښودم دله ما وې مه ځه ورپسې دی ظالمانان دي پرې به دي نه دي ویم رئیسار به دي کړي نو وایي نه وایي ته ماله داسې مه وایه وایي زه خپل پلي راوړم ما پې تاوان کړی دی د خپلو پلو پسې تلو ما پې تاوان کړی ماله به غوسه شو خپل پلي دي ولاړې خپل پلي مو خو نه و خبر چې د دې په اړه کې به څه پراتو مړ کولو یې د خپلو خوریانو به ورته سوال جواب کوو نه د یوښي به یې کولو د یوښي به یې کول ورته وایي چې راشي پلي دی یوسه راشه پلي یوسه راشه پلي یوسه خرابېږي لیواګانې خوري لیواګانو به خوړلي وو خو زوی به یې راله نه مړ کولو دی به خوړلي وو خو زوی به یې راله نه مړ کولو لکې ورته اچولې وه څنګه سره یې خوراکه دا ستا څه و دا چا چې مړ کو دا زما ویرونه دي ټول راغونډ شوي بس کډې کوډې ټولو راغونډه کړي او جونګړې هلته جوړې کړي او پرېوته بس مال یې سړی سنبال کو صابر دي او دا ټول راغونډ شوي ټول ټولونه تربوران راغونډ شوي پرېښودو یې نه خپل کو تیار کورونه یې پرېښوده جونګړې جوړې کړي بس موږ له نه انصاف منصاف شته او نه چاپې لګي نه نیسي هېڅ هم نشته نه دي ګرفتار شوي نه دي ګرفتار شوي خپل کورونو باندې پراته دي بېغمه څه غواړې بابو بس مونږ خو نور څه بس نشته خو چې دی اوس ونیسي او ښه دغه وشي ورسره نو انصاف غواړې انصاف غواړم مجرمان دې ونیولی شي مجرمان دې ونیولی شي چې اډو راپرې نه دي پانسي دي شي دا ستا څو بچي دي ټوټل دا زما 15 هلکان دي دا یو سم دي 4 مازوران دي 2 جینکې دي پیغلې دي دا 4 واړه مازوران دي د دې خدمت په چا کوو پلار به یې کولو را سره که نه پلار به یې کولو دننه بار به یې کول را سره دې کې کوم ماشوم دی چې د پلار قبر ته ځي او جاړي دغه یو د ټوله شپم جاړي ټولې جاړي بچې قبر له لاړ شي قبر له لاړ شي نو په قبر پروت وي نو وایي چې ابوراله وایي چې ته کور ته ځه د درځم پلار په قبر پروت وي پلار پسې ځي چې دی راولمه کور ته مونږ یوازې دی به د پلار څه وده کېدو نو پلار سره به وده کېدو که نه ته راپاسه که نه ته ولې جاړې پلار پسې خفه قدرمنو دی د پلار قبر ته لاړ شي د پلار په قبر پروت وي چې پاپا بیګا مې یوازې وده شوی او راشه ما سره وده شه یقینا دا ډېر سخت وخت دی دا خو ماشومان دي دا خو د مخکې نه بیماران دي رنځور دي په دې کور مخکې هم غم
ځکه چې په یو کور کې 4 مازورانی او بیا مازوره بچې د کور وځي او په خپوړو باندې د پلار قبر ته ځان ورسوي هلته چغې وایي چې پاپا راشه ما بېګام شپه یوازې تېره کړې ما سره اوده شه یقینا د الفاظ ډېر سخت دي او دا درد هم ډېر سخت درد دی دا برداشت کولم زړه غواړي ته پلار پسې خفه یې زه چې راغلی مو ما پروګرام سټارټ کړی دی نو د ده دا جړه او څړي کې زورم د وختي راسي نن 4مه ورځ ده چې د دې پلار د دنیا نه تللی دی او د خاورو سلی پې جوړ شوی دی خو د ده زړه تسلي نه کوي دی چې کور ته راشي نو نیا ته وایي چې پلار راته وي ته ځه او زه درځم دی به تر کومې مور او نیا او ترونه به دله تسلي ورکوي چې پلار به دې راشي راپا به شي خو دی نه پوهېږي چې دغلته کوم خلک تلي دي نو هغه بیا چېرته په جړا را ژوندي شوي دي دا مازوره بچي نن ستا د کبله یتیمانان شو او تا هغه خوری وي چې د نیا په کور را غټ شوی وي او د ماما در سره خواریانې کړې وي خو چې نن ځوانۍ ته ورسېدې ظالمانو دا مازور هم تا یتیمانان کړه څه غواړې په زړه دې څه دي هېڅ دې په زړه نشته د پلار مجرمان دې ګرفتار شي او جی پانسی دې شي او جی قدرمنو دا ډېر سخت وخت دی الله دې داسې ورځ په چا هم نه راولي چې د داسې مازورانو یوه اسره یو هغه هم پلار او هغه هم یو خوری راپاسي او د ماما مثال د پلاري او هغه د سر سوری هم ترې یوسي یقینا ابۍ وایي چې دا بیماران دي په دوی تکلیف راشي نو زه به چاته ویم چې راشه دا خو مازوران دي د دې په جسم کې مسلې د دې د ډاکټر پالنه به څوک کوي دا به ډاکټر ته څوک رسوي او دا مازوران دي مور هم بیمار ده نو دا به پلار تر باترومه پورې به پلار وړل راوړل نن هغه پلار د خاورو د سلي لاندې شو یو زوی پکې روغ دی او هغه هم زنده لاش دی ځکه د پلار مرګ په خپلو سترګو لیدلی د ده د مخې د ده پلار رښتې ته راشه که نه بچي ستا څه نوم دی حذیفه حذیفه ته د پلار سره وې اوا تاسو چېرته روان وئ مونږ پلي لړول او دی راغ او ډزې شروع کړې ښه تا او پلار وئ اوا پټي کې ډزې وکړې ستا پلار یې ستا په مخ کې ویشتو څو ډزې پې کړي څلور ډزې یو به یې کړی وي دوه به یې کړی وي خو غلبېل یې کو تا بیا چا ته چغې کړې چې راشه ما بیا دغه یو ته چغې کړې چې پلار مې مړ شو دا وخت ګوري څه انصاف غواړې ووایه که نه پانسي وي کې ستا د پلار مجرمان چې پانسي شي قدرمنو په دغه ټول کور کې یو دا او یو د ده بله وړه خور چې دا پکې روغ دی او دغه 4 مازوران دي دا زیاتې ورسره چا وکړو څو وکړو خورۍ راپاڅېد او ماما یې مړ کړو په خپل پټي باندې زه یم دغه پلو بوجۍ دې هم سر وخوري چې دا مازور یې یتیمان کړه 2 بوجۍ پلي یا 3 بوجۍ پلي به څه قیمت لري چې په دې باندې د دوی د سر سوری پیاز مرحوم چې نن د خاورو لاندې دی او دغه مازورانو په مخ باندې مخکې هم جړاګانې وې مخکې جړا دا وه چې بدن مې روغ نه دی نن جړا دا ده چې پلار مې نشته د سر سوری مې نشته تاسو راشئ که نه پیاز تاسو کلیوالو کلیوال مو ګاونډي مو یار مو دوست مو ورور مو په دې ټول کلي خو پرېږده په دې علاقه کې معلومات تاسو وکړئ
پیاس چا سره زیاتې نه یې کړې جنګ جګړې نه یې کړې د نیمې شپې به یې چې اواز ورکړو نو راتلو به در سره چې میلاو به شو ورسره هر ټایم خندا خوشحالي وه په دې مخ باندې زبردست انسان و په غم باندې ډېر زیات خفه شوي وو موږ څه کوو زموږ د جومات استاد چې هغه له مې څنګه اطلاع وشو نو هغه هم ژړلي دي نور هم خو لا پرېږدي چې زموږ یا لکه ګاونډي مو یار دوست مو ورور مو مونږ خو پرېږده نن څلورمه پنځمه ورځ زموږ د ړه نه هغه نه وځي د ورور دی سره تاسو څنګه خیر دی تاسو ورور او دې زموږ ورور تاسو نه کشر او دې زما نه کشر دې خورینو سره تاسو څه بد کړیو یاره جي هېڅ بد مو هم نه دي کړي دې مونږ ته وښایي ځکه چې هلته ورسره زما یو خور ناسته نه 2 میلیونه ناستې دي مونږ خو ورسره ښه کړي مونږ خو ورسره بد نه دي کړي نه مو ته په وادونو کې څه هغه شي هېڅ مو هم نه یې کړي خو مونږ وایو چې زمونږ د ورور تاسو وژلو په پلو باندې او چې په پلو یې مړ کړو دا پلي به د څونه پیسو وي ما ته به دې ویلي چې زما دا ورور به پرېښو چې دا پلي دې یو سي هلکه ما مونږ له دې پلو پیسې راولېږه ما به ورله پیسې لېږلې وې دا زما ورورونه دي زما کور خو هلته انیر په غاړه دی زه خو هلته یم دوی په شپه کې روغ شي رنځور شي دوی له به څوک راځي دا خو معذوران دي او دوی ورسره دونه زیاتې او اوس مونږ له پکار دی حکومت له پکار چې مونږ ته انصاف راکړي هغه پولیس چې کوم دی هغه هم بېغمه ناست دی ملزمان په خپلو کورونو کې خپل کارونه کوي او دوی چې کوم دي نو دوی بېغمه هلته کې په تاڼو تحصیلونو کې هلته ناست دي مونږ له ولې دغه نه مونږ غریبانان یو ځکه مونږ له دغه نه میلاوي انصاف نه میلاویږي زموږ د پیسو وس نشي چې پولیس ته ورکړو دا داسې عمل دی چې بس زیاتیات به کېږي او تا له به خواله نه راځي پکار دی چې دا پولیس او دا حکومت چې کوم دی دا خو په مونږ باندې جوړ شوی دی او زمونږ خیرخوا دي مونږ پکار دي زمونږ خیر ولټوي دي خو به زمونږ نقصانونو پسې نه ګرځي دې کې هم دوی غواړي چې مونږ له پیسې راکړي چې مونږ لړ شو مونږ چاپه ولګو د پیسو په تمه دي دا په نن څلورمه پنځمه ورځ د دوی نه راځي پکار دی چې څلور پنځه ورځې کې خو یو نه یو خو پکې ګرفتار شوي وي که نه یو ملزم مجرمان اوس هم ګرځي اوس هم آزاد ګرځي دا 2 کسان دي په دې 2 دعوه ده یو د ما راخوری دی یو د ده ورواره دی په دې دواړو باندې دعوه ده او چې دوی دغه کوي نو پکار دی چې حکومت له پکار دی چې راشي که نه د دوی د دغه تپوس وکړي مونږ خو کمزوري یو او نه مونږ وتلی شو مونږ نه ډز کړو ډز ځکه نه شو کړو چې هلته مو یو خور ده 2 میلیونه ناستې دي مونږ په چا ډز وکړو نږدې خپلو د ترور لور مې پکې ناسته نه د ماسي لور مې پکې هلته ناسته نه مونږ به چاته مثال خو د پلار خو دا خلک ولې دې حد ته لاړل دونه پورې د دې د مشر ورور چې کوم دی دلته ما سره وه مونږ وړوکې دی لوی کړم زما خور د خدای پاک وبخي هغې یې راوستی و هغه هم اوس تقریبا یو 4-5 میاشتې شو چې مړه شوه ستاسو خور هغې یې راوستی و هغې ګل لالا وایي دی به مونږ سره وی می دی که نه ما څه ویني دلته مونږ سره و ما به سکول هم ځان سره بوتلو د ده غول هم ما وینځلي د ده متیاد هم د په ما متیاد هم کړي دي د ما دا زوی وه دی هم وړوکی د ده دپاره به هېڅ هم نه و او هغه دپاره به مونږ دا خواږه ماږه په صندوق کې ساتل غریبي مو وه مونږ د کم ځای نه به تر خور خفه نه شي چې خورۍ خوشحاله چې زمونږ دا خور او زمونږ دا اوښې خفه نه شي چې یاره زما زوی هلته بوتلی دی زمونږ دې زوی به زړې شلېدلې جامې اچولې هغه له ما نوې نوې راوړی او په سکول کې زه کلاس 4 وم هغه وخت کې زمونږ څه تنخواګانې وې مونږ به چې ډېره تنخوا وه 15 کم 900 روپۍ به یې مونږ ته راکړه او نن یې مونږ سره دومره زیاتې وکړو پولیس خاموشه دي پولیس خاموشه دی پولیس خو بیخي اړو دا وایي نه چې دا مړه یا شوی او یا نه دی شوی غریب سړی مړ دی غریب سړی دی بس غریب سړی غرق دی په پاکستان کې کومه تاڼه ده تاسو سره نږدې مونږ سره جي دا مراټي تاڼه ده مراټي دا نوخار کې راځي دا نوخار کې د دې کلي مکمل ایډرس څه دی د دې کلي مکمل ایډرس دی لکه زمونږ دا خلک وله جلارونه وي او په حکومت سره معظم کورونه ستاسو موبایل نمبر شته زما هو ما سره هم موبایل نشته د دوی سره مې شته څه نمبر دی ګلاب ستا ووایه 031 981 9 بیا ووایه 031 981 982 9 قدرمنو دا معذوران دي او د دې ماشوم زړه ته تسلي نه ملاویږي ځکه چې د پلار سلی لذي او هلته جاړي چې ما سره وده شي د دې ځای چې کومه انتظامیه ده او کومه تاڼه ده دا معذوران درته زه په سکرین ږدمه
د الله د رضا دپاره. ځکه چې کله هم ظلم کیږي زیاتې کیږي نو عوامو ته تاڼه مخامخې تاڼې ته ورځي او هغوی بیا فیصله کې انصاف ورکوي. د ظالمانو دپاره جیلونه جوړ دي نو جیلونه ترې ډک کي. خو دلته چې د غریب سړي بچی مړ شي د غریب پلار مړ شي نو انصاف له چاله ورشي. که تاڼو کچرو ته ځي نو چې تا سره جب ډکي نو غوړ زیړې نو ستا کار به کېږي. تا خو معذوران دي جي دی خو اوس هم د پلار قبر لځي چې راپاسه ما سره سم له ده ته خو دا پته هم نشته چې مړي په جړا چا ژوندي کړي دي. د دوی د پلار مجرمان به څوک ګیروي. د دوی سره خو غوړې زیړې نشته. د دوی په جب کې پیسې نشته. هغه مور د بچي د درده لیونۍ هغه کور والی د پیاز په غم کې لیونۍ او دلته د خپلو معذورو بچو ته ګوري چې مخکې ژوند به څه کوو. مخکې خو پیاز اسره وه که به بیمار شو نو سر تندی به یې وخو ډاکټر له به یې بوتلل خپله در غریبي به یې وکړه. نن خو پیاز هم د خاورو سلی شو او ظالمان ارتې تڼۍ ګرځي. دا معذوران درته په دې وجه په سکرین اکدمه چې په دې رحم وکړي او د دې ملزمان گرفتار کړي دوی ته انصاف ورکړي. یو بچی دا دی دا هم معذوره دی. بابو ووایي چې ده کې دومره فرق نشته خو پیاز غریب و بېوسه و. تر وګرځه زویه راځه خپل کوشش یې پې کړی دی خپل وس یې پې کړی دی خو غریب و دیاړي مارو. که ژوندی و نو کیدی شي د علاج به هم کړی وی خو غریب خو په داسې سفر لاړو چې د دغه ځای نه بیا څوک راغلی دي. خو دا څلور واړه معذوران درته په سکرین اکدمه د دې ځای چې کومه تاڼۍ ایسې چوي نو مهرباني وکړه د دې غریب تپوس وکړه او دغه مجرمان ګرفتار کا. دې څه ورلډ کپ نه دی ګټلی. د دې څلورو ماشومانو معذورو پلار یې مړ کړی دی خپل ماما یې مړ کړی دی. دا ماشومان مخکې هم په تکلیف کې و چې معذور و. نن یې غټ تکلیف دا دی چې کوم یې د سر سوری و چاته ډاډه و چې به بیمار شو نو پړه کې به دغه تسلي وه چې پاپا به راشي او سر تندی به وایي موږ به ورسي. نن به دا چاته بې اسرې دغه شلیان ګوډیان معذوره چاته به پته م وي کومې دروازې ته به ګوري. مهرباني وکړئ دوی ته انصاف ورکړئ.